د نبی علیہ السلام یو صحابي دی ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ دا ډیر بهادر صحابي دی ډیر بهادر صحابي دا عادت دا کنه دی چې کله میدان جنگ ته ووت کنه دی ډیر په نخرو باندې ګرځیدو میدان جنگ ته ووتو دا تور به راوغه صدا سي به تاوله او دا سر به داسې اوچت نیول سینه به رستل او واړه واړه قدمونه به غستل لاسي په ټوپونو روانو ډیر په تکبر انداز سره په میدان جنگ کې دی ګرځیدو یو ځل داسې په میدان جنگ کې روان دي چې نبی رسول الله په نظر شو مسکه شو وای خندل یاره د انداز نه دی د الله ته ډیر ناخوخه دی داسې انداز الله ته ډیر زیات ناخوخه دی خو په میدان جنگ کې ګورې نه په میدان جنگ کې الله داسې انداز وخوخی وی نور دا تکبر انداز دی الله نه خوخی الله د تکبر اندازو نه خوخی څومره چې د عاجزي کوله دومره به الله اوچتای الله تبارک وتعالى ته سر ټیټ خوان کوي سر اوچت الله ته خوخ نه دی څومره چې عاجز ګرځي دومره الله ته تم محبوب وي دومره الله ته تخواخي دې جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله د وجنه عاجزي وکړه الله به اوچت کی الله به سکی او چې تکبر وکړه الله به راتاو کی دا ابو دجانه رضی الله عنه په تکبر سره میدان جنگ کې ګرځیدو دا توره به داسې تاوله سینې رستلی و نبی علیہ السلام چې ولید داسې مسکه شو دا انداز الله ته ډیر نه خوخره دا تکبر انداز دی خو په میدان جنگ کې نه میدان جنگ کې الله ډیر خوخي دا انداز الله ډیر خوخي د دې وجه د کافرو مخ کې بزان عاجز نه کوي میدان جنگ کې داسې بغرض چې کافر ته پته ولګي چې دا خو زه د یو گزاروم نه کېږم اوس جنگونه د ګولو دی د ټوپکو دی وړو کې ماشوم یا ډازو کې غټ سړی ورتاو کی مخکې به جنگونه د زورو د طاقت په ابا آمنے سامنے جنگو په تور به جنگو نو ابو دجانه رضی الله عنه پر میدان جنگ کې داسې ګرځیدو په غزوه احد کې نبی رسول الله خپل تور داسې راويستله یاره دا تور بس د دې بسوک حق ادا کی چې دا تور زاغه ته ورکم نبی رسول الله تور وی دا حق بسوک ادا کی چې دا تور زاغه ته ورکم ایو صحابي براته وی دا الله پاک پیغمبر زې حق ادا کول شم مال راکه ځکه د نبی رسول الله تور و د هر تن مقصد دا چې دا ما ته راکړې هر صحابي براته وی دا الله پاک پیغمبر زې حق بزاده کم ما ته راکه او نبی رسول الله نو ورکوله ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ وی دا الله پاک پیغمبر د دې توري حق څه د ډومبه راته غوایا دې توري حق څه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی د دې حق دا دی چې په دې باندې دومره کافر قتل کړي شي چې دا توره په کاګه کې دا توره په سکه کاګه په کې دا دې توري حق دی وی دا الله پاک پیغمبر دا حق زاده کول شي ماته توره راک دا حق زاده کول شي دا توره ماته راک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله توره ورکړه وی او ابو دجانه د دې توري حقدار هم